و هر ایم پی له ته انسټرکشن وو چې د هر حلقې به لاس سیټونه به چې کوم دی د کران راوړي او هغه به ورکران چې کوم دی نو زه ټول ورکرانو لا ریکویسټ کوم چې کومو کسانو سپورې راوړي د سپورې تقسیم کو او د ختم شروع کو ان شاء الله په لږ سات کې به چیف منسٹر خیبر پختونخوا رسیدونکی دی د ختم نه بعد به ان شاء الله اجتماعي دعوه وي د دعوه نه بعد به ان شاء الله د ټیکاله پروګرام وي نو ټول ملګری چې څومره دي او څومره سپورې راوړي دي د سپورې تقسیم کو او د ختم شروع کو مهرباني مونږ خپل درون خوږ مشر او مولانا نورالحق قادری صاحب ته پنډال ته پر راتلو باندې هرکلی وایو خوش آمدید وایو عزیزانو ملګرو چې دا څومره تاسو ملګري رالي الله دې ستاسو عزت وکړي تاسو ټولو ته دا درخواست دی چې د صفونو په صورت کې دا شاته ملګري چې کوم ولاړ دي تاسو ټول د صفونو په صورت کې مهرباني وکړئ کېنئ جي کېنئ زمونږ دا نور ملګري هم را روان دي پروګرام باقاعده آغاز شوی دی د مشران هم زمونږ را روان دي تاسو ټولو ته درخواست دی چې دا کم ملګري ولاړ دي تاسو کېنئ اوس د شهداو د ایصال ثواب د پاره په دې پاک مجلس کې د شهداو فضیلت باندې گفتگو کولو د پاره دعوت ورکوم جناب مولانا مفتی کرام الله صاحب ته چې هغوی راشي او د شهداو په فضیلت او پاغي اهمیت باندې تاسو ټولو ته د قرآن او د سنت پر رڼا کې گفتگو وکړي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أهل سنته وأولياء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وصل وسلم عليه رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال
د شهدای डी चौक په دغه بابرکته مجلس او محفل کې چې په سلسله د ایصال ثواب کې انعقاد کړي شوې دی ټولو نه اول الله کریم زموږ استادو دلته راتګ او دا قرآن کریم تلاوتونه او ختمونه په خپل عظیم بارگاہ کې قبول مقبول او منظور فرمایي او الله کریم خالق کائنات د دغه جمله عبادات او د تلاوتونو ختمونو ثوابونه تمام امت مرحومه تمام شهداء اسلام او تمام عوام الناس مرحومانو ته د دې ثوابونه ورسولې کی حاضرینو د سټیج نه یو گزارش داده چې کوم کسانو سره سپاره موجود دي هغه د باقاعده په دغه محفل په دوران کې او په دې سلسله کې د خپل تلاوت جاری او ساری ساتي او د چا سره اډو کې د پراته دي یا تسبیح دي دا غوی د درود شریف او ذکر اسکار جاری ساتي د سټیج نه مقررین خپل خطابات او د خپل خیالات او اظهار بم کوي او تاسو به ورسره تلاوت کلام پاک ذکر اسکار او درود شریف هم جاری ساتي په سټیج باندې تمام معززین علماء کرام مشایخ اعظام سیاسی نمائندگان تشریف فرما دی داغوی په حکم سره څنګه ماته حکم وکړې شو چې د شهداو د فضیلت او د مقام او د رتبه په حواله سره دوه درې خبرې وکړې شي زبدا گزارش وړاندې کم چې کله د حضور صلی الله علیه و علی آله وسلم مبارک د دعاګانو سلسله او د حضور مبارک د غخت سلسله مونږ وګورو نو حضور صلی الله علیه و علی آله وسلم د ځان د پاره او د امت د پاره چې کومه غخت او بارگاہ الہی کې کوم مناجات فرمایلی دي هغه په خپل ځای باندې یو ځان له تفصیل لري خو لیکن کم مناجات او کم دعاګار سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی الله علیه و علی آله وسلم فرمایلی دي باغی دعاګانو کې یو داسې دعا چې حضور مبارک په خپل باندې کرامت ته شهداو مقام او رتبه د شهادت دا په دې دعا کې فرمایلی دا چې حضور مبارک به دعا دا فرمایلا چې رب کریمه ما په خپل لار کې شهید کې او یو ظلم بیا ژوندۍ کې او بیا به دعا فرمایله رب کریمه د ژوندون نه بعد بیا مال بیا مرګ د شهادت راکې او بیا م ژوندۍ کې او بیا م مرګ شهادت نصیب کا او په خپل لار کې م شهید کا او بیا مالا دوباره